زمونږه د دین او د شریعت دا په سند سره مونږ ته رارسېدلی دی. د دنیا چې څومره اقوام دي نن سبا، که هغه پیرنګیان دي، که هغه یهودیان دي، که هغه هندوان دي، که هغه سیکان دي، که هغه بودیست دي، که هغه بل یو مذهب والا دي، الدهریه خو لا پرېږده چې هغوی لا مذهبه دي. د هېڅ یو قوم مذهب مرتب نه دی په دې وخت کې، لکه څنګه چې د مسلمانانو مذهب دین اسلام دا مرتب دی او په سند سره. هغوی سره آسماني کتاب هم نشته. یهودیانو کتاب تورات دی، تورات ورسره نشته په اصل شکل کې. د پیرنګیانو کتاب عیسایانو انجیل دی، انجیل هغوی سره په اصل صورت کې نشته. دغسې داود علیه السلام باندې الله جل جلاله زبور نازل کړی په اصل شکل صورت کې نشته. قرآن کریم الحمدلله ثم الحمدلله یو په یو ایډ باندې دنیا مختلفو بوټونو کې دنیا پورا نقل کوي، یو نه بل ته ښیي، یو نه بل ته ښیي. په لکونو استادان په یو وخت کې لګیا دي، په لکونو شاګردانو ته بلکې دین هم زیات قرآن کریم دغسې ښیي ورته. دا سند سره متصل را روان دی. دې ته تواتر طبقات وایي، طبقه یو طبقه بلې طبقې ته منتقلوي، او دا داسې دي چې د هغې تواتر الکذب دا محال دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث موږ ته په سند سره را رسېدي.